أصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوبي يا رب العالمين. رب العزال، خالق کائنات، رب المشرقین و رب المغربین، زمون استاسو د ټولو دا لیدل اوریدل ویل دا حاضری په خپله بارگاہ کې قبول و مقبول فرمایی. ضروری خبره ده چې کله په کوم وطن کې مسلمان دردیږي، کم علاقه او کم سیمه باندې ماشومانان د مسلمانان یتیمان کیږي، زنانې کونډې کیږي او په زرګونو خلک بېکوره کیږي، نو په روی زمین باندې چې چرته مسلمان وي، هغه به د دغې دردېدلي مسلمان سره ضرور دردېږي. د ایمان تقاضا دا ده چې دردېږي به. اسلام تقاضا دا ده چې څوک د مظلومیت شکار دی، د ستا لاس ورته نه رسیږي، کم از کم د ستا د لاس ته رسېدو نه مخکې د ستا دعا ضرور رسېدی شي، د ستا حمایت ضرور رسېدی شي. د خپل کور کلی وطن کې د هغه په حمایت کې ودرېدل هغه ته ضرور ښېګړه رسولی شي. مقصد زما د دغې خپلو خبرو نه دا دی چې د بخاري شریف حدیث پاک دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمان علی شان دی چې د مسلمانانو مثال دا د یو جسم دی. کچره په جسم کې یو عضو، په جسم کې یو حصہ باندې درد وي، لازمه خبره دغه یو حصے د درد د وجې نه دا ټول بدن ورسره په درد کې شریک وي. او کچره لاس باندې درد راغی نو دا ټول بدن ورسره شپه روڼوي. سر باندې درد راغی، ټول بدن باندې درد وي او دا ټول بدن د سر سره ولاړ وي چې ته شپه تېرې نو موږ هم در سره شپه تېرو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک عمده فرمان علی شان دی چې د مثال د مسلمان او د مؤمن دا د یو جسم دی. یو جسم کې کم یو عضو، کم یو ټوکړه د بدن دردیږي، ټول جسم به ورسره دردیږي. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
چې دا د مؤمن مثال دی، ایماندار انسان مثال دا دی چې چرته هم مسلمان دردیږي دی به سره ضرور دردیږي، او که ووایي چې ما ته خیر دی او د هغه د کور ران شي، نو بیا د حدیث پاک پر رڼا کې مقصد دا دی چې ته مسلمان نه یې، ته ایمانداره نه یې. ځکه چې نبی پاک فرمایلی چې ایمانداره به ضرور د بل ایمانداره سره دردیږي، او بیا د دردېدو خپل انداز دی. د دردېدو نه بعد د انسان د هغه سره د حمایت یو خپل حیثیت او طاقت دی. که چېرې فلسطین کې په مسلمانانو باندې د اسرائیل طرف نه په غزا کې او په بیت المقدس شریف باندې حملې کېږي، او بیګا د پاکستان په حساب سره 4 بجې باندې ډزبندي خو وشوه، او دا ټولو خبرونو دا راواغستل چې اسرائیلو نوره بمباري بنده کا. بمباري خو ضرور بنده شوه، دا د خوشحالۍ خبره ده. دا هغه د وزیرانو له داد ورکول دي چې هغه وزیران اسلامي ممالکو سره د پاکستان نه راوچت شول، د هغوی د داد خبره ده. په مختلفو سیمو په علاقو کې مسلمانان احتجاج په صورت کې راوچت شول، مختلفو ممالکو د خپل کاوشو مطابق څه نه څه اظهار خو ضرور وکړو، ډزبندي بنده شوه، حملې بندې شوې، خو لیکن څه کم 300 مسلمانان چې شهیدان شول، چې په هغې کې د 100 نه زیات ماشومانان، څه کم 100 نه کم زنانه، او د دې سره سره څومره سړي شهیدان شول، د دې مدعوه به څوک کوي؟ اوس دغې ماشومانان چې نن نه بعد د پلار آواز کوي چې ابوجان، د ابوجان به ونه اوس څوک راولي؟ کم ماشومانان یتیمانان شول، مور ته به سبال آواز کوي، هغه مور به ونه اوس څوک راولي؟ هغه د کور کفیل چې یو کس به د غونډ کور کفالت به یې کولو، دغې ماشومانانو د دغې کور کفالت به څوک کوي؟ د هغه دهشتګردي ده چې د اسرائیلو نه او د یهودیانو د عیسایانو نه په کائناتو کې نه مخکې غټ دهشتګرد تیر شوي دي، نه اوس په کائناتو کې غټ دهشتګرد شته، او نه په روانه زمانه کې دوی نه غټ دهشتګرد وي. مسلمان ته دهشتګرد وایي چې کله مسلمان د اسلام دفاع کوي، د اسلام د پاره ودرېږي، مسلمان ته به دهشتګرد وایي. زه هر کله دا خبره ضرور کوم چې مسلمان کلم دهشتګرد نشي کېدی، مسلمان کلم دهشتګرد نشي کېدی. او د هغې یو ساده مثال چې څومره خلک زما نږدې او د لرې نه اواز اوري، زه وایم چې کم اسلام کې دا تعلیم پروت وي چې په اودس کې اوبه زیاتې مه شړوه، کم اسلام کې چې دا تعلیم پروت وي چې کله لامبې د جمعې په ورځ باندې زیاتې اوبه مه شړوه، چې کم اسلام کې د اوبو شړولو ته اسراف ویلی شي، اب د بل انسان وینې تویولو ته څنګه اسلام ووایي؟ کم اسلام کې چې دا تعلیم پروت وي چې لار کې ازغی پروت دی، هغه ته راوچت کا او لارې نه گزار کا، الله پاک به درته اجر درکوي. چې په لار کې ازغی راوچتول اجر و ثواب دی، د بل مسلمان د بل انسان وینه تویول به څنګه اجر و ثواب ګڼي اسلام؟ کم اسلام کې چې دا تصور موجود دی چې نبی پاک فرمایي چې یو ښځه وه او سپیله یې اوبه ورکړې، خدای پاک جنت ته بوتلو. چې کم اسلام کې سپیله اوبه ورکولو کې اجر و ثواب دی، هغه د بل انسان په وینه تویولو کې اجر و ثواب نه لټوي. ها که چېرې د بل کافر په وینه تویولو کې صرف ثواب دی، هغه په وینه تویولو کې ثواب نشته. حقیقت دا دی چې هغه د اسلام د سربلندۍ دپاره چې تورې لاندې څوک راغی که هغه هر څوک وي، په دې کې اجر و ثواب دی. اسلام موږ له امن پسندي راکوي، اسلام په سپیله اوبو ورکولو باندې جنت ورکوي، اسلام په لاره کې کاڼې لرې کولو باندې اسلام اجر و ثواب ورکوي. اسلام کلم دهشتګرد نشي کېدی، اسلام کلم د دهشتګردۍ درس نه ورکوي. او که چا ویښته پرېښودی وي، پټکی والی وي او د اسلام په جامه کې دهشتګردي کوي، دا بیا مسلمان نشي کېدی. اسلام دا درس نه ورکوي. غرض مه دا چې ټولو نه غټ دهشتګرد دا اسرائیل دی، ټولو نه غټ دهشتګرد دا بنی اسرائیل تیر شوي دي، او اوس هم دي هغه عظیم
او غټ غټ دهشتګردان دي او هغه غټه غټه دهشتګردي کړې ده چې خپل پیغمبران جام شهادت ورته په نوش کړی دی، خپل پیغمبران چې چا قتل کړي دي دا دهشتګرد دي. حضرت زکریا علیہ السلام مبارک د خپل قوم نه منډې کړل، مختصر عرض کوم، خپل قوم نه منډې کړل. د الله نبی د الله پیغمبر چې کله خپل قوم ورپسې شو پرېښودو نه شهید کولو یې، نو هغه یو غټه ونه وه، ونې ته یې حکم وکړو چې ما ته کلاو شه. ونه کلاو شوه، زکریا علیه السلام ونه کې دننه شو. چې کله د ونې وله پناه ورکړه، خپل قوم لاړو، اوس یې قتل کولی شو نه، لاړو غټې غټې ارې راوړې او خپل پیغمبر یې په ونه کې دننه دوه ټوکړې کو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی، خانہ کعبه شریفه په سور کې تشریف فرما دی. لوی حدیث ته صرف جمله عرض کوم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے صحابه کرامو مخکې دغه بنی اسرائیلو خپلو پیغمبرانو سره د پیغمبرانو صحابه کرامو سره داسې عملونه هم کړي چې د وسپنې په ږمنځو باندې د صحابه کرامو د پیغمبرانو چمړې ختمې کړي دي. اوسپنې ږمنځو باندې بې ږمنځولو د پیغمبرانو د صحابه کرامو چمړې د بدنونه لرې کړي دي. دا هغه دهشتګرد قوم دی چې پیغمبران علیهم السلام ترېنه محفوظ نه وو. دا هغه دهشتګردي تاریخ د دوی پروت دی. نو که چې نن په غزا کې دوی حملې کوي، نن په فلسطین مبارک خار باندې چې قرآن کریم ورته مبارک ویلی، لکه څنګه ما عرض وکړو قرآن کریم تلاوت ما شرف حاصل کو. رب ذوالجلال فرمایي چې دا هغه ځمکه ده، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله. قرآن کریم فرمایي چې دا هغه مبارک ځمکه ده چې د دغې فلسطین د ځمکې سره او د بیت المقدس شریف سره چې کم نږدې نور ملکونه دي، د دغې بیت المقدس په خاطر باندې خدای پاک په گرد و نواح کې هم الله پاک برکتونه نازل کړي دي. دا هغه عظیمه برکتناکه ځمکه ده چې قرآن کریم بار بار د برکت په لفظ باندې ستایلې ده. او برکتي ځمکه د فلسطین به ولې نه وي چې د پیغمبرانو موږ تاریخ شروع کړو. د پیغمبرانو استوګنه په فلسطین کې شوې ده، پیغمبرانو ولادتونه په فلسطین کې شوي دي، د پیغمبرانو شهادتونه په فلسطین کې شوي دي، د پیغمبرانو قبرونه په فلسطین کې موجود دي. تر دې پورې چې کله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د معراج شریف په شپه باندې د خدای پاک مهمان نوازی ورته نصیب شوه، نو تمام 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دا په فلسطین په بیت المقدس کې ټول پیغمبران حاضر شول. دا هغه پاک ځمکه ده چې دیتا زمین د انبیاء کرامو ویلی شي. دا هغه عظیم ځمکه ده، دا هغه پاک ځمکه ده چې دې کې پیغمبرانو لوبې کړي دي، پیغمبرانو پکې خپوړې والی دي، پیغمبرانو مبارکانو پکې ژوندونونه تیر کړي دي. دا هغه عظیم ځمکه ده چې پیغمبرانو جسمونو له خپل ځایونه ورکړي دي او پیغمبرانو قبرونه مبارک پکې جوړ شوي دي. او دا هغه عظیم ځمکه ده چې پس د پیغمبرانو نه هم تمامو پیغمبرانو دلته د شب معراج په شپه باندې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک سره منځونه کړي دي. دا هغه عظیم ځمکه ده، دا هغه پاک ځمکه ده. او حیرانتیا خبره په دې باندې ده چې هغه اسرائیل چې په دغې غزا په دغې پاک ښار باندې د فلسطین په دغې پاکه ځمکه باندې چې کله دوی حملې کوي، آیا دوی ته خپل تاریخ نه دی معلوم چې یهودیانو تاسو لږ سوچ او فکر وکئ چې کله موسی علیه السلام د دغې دنیا نه پرده کېدو او تاسو د موسی علیه السلام پیروکار ځان ته وایئ، موسی علیه السلام خپل امتیانو ته وایي چې ما بیت المقدس سره نږدې دفن کئ. دا هغه پاکه ځمکه ده چې دا مدفن د عیسی علیه السلام دی، دا ولادت عیسی علیه السلام مبارک پاکه ځمکه ده. نو چې هر کله یو انسان د خپل پیغمبر منونکی وي او د خپل پیغمبر باندې ایمان راوړی وي او د هغې پیغمبر د نبوت دعوه کوي چې موږ د هغه امتیان یو، بیا هم په هغې پاکه مقدسه ځمکه باندې څوک حمله کوي، پته دا لګي چې دوی د ایمان سره، دوی د خپل پیغمبرانو سره هیڅ قسمه تعلق نشته. دوی د ځمکې په سر باندې
ټول نه عظیمه دهشتګردي کوي. که دهشتګردي کوي دا یهودیان اسرائیل دهشتګردي کوي چې فلسطین کې ټولې دنیا ته ښکاري، او هندوان پلیت دهشتګردي کوي چې په کشمیر کې ټولې دنیا ته ښکاري. خو لیکن چې کله مسلمان راوچت شي او مسلمانان د خپل دفاع دپاره د دین اسلام سربلندۍ دپاره یو ټوپک راوچت کړي هغې ته دهشتګرد وایي، او که دی په مسلمان باندې د میزایلو بمباري کوي هغې ته دهشتګردي نه وایي. دې نه دا پته لګي چې دا قرآن کریم فیصله مخکې رښتیا وه، اوس هم رښتیا ده او بیا به هم رښتیا وي. لکه څنګه قرآن کریم فرقان حمید کې 2 سپاره کې رب ذوالجلال خپل محبوب کریم ته فرمایي اے محبوب کریم دا کلم د ستا دوستان نشي جوړېدی هغه وخته پورې چې ته د دوی تابعدار نشې. یهودیانو دوست هغه څوک جوړېدی شي چې د یهودي تابعدار شي، او کله چې مسلمان دا آواز کوي چې موږ د یهودیانو تابعدار نه یو، موږ د الله او د الله رسول تابعدار یو، یهودي کلم د مسلمان دوست نشي کېدی. قرآن کریم په دې باندې گواه دی. غرض مده حاضرینو چې دا خبره په ذهن کې یاد ساتئ. بعض اوقات په سوشل میډیا باندې یا بعض اوقات په بیٹکونو مجلسونو کې دا خبره کیږي چې اسلام خو د نرمۍ دین دی، اسلام خو حکمت عملی وایي. خیر د مړه گزاره پکار ده. یاد ساتئ اسلام د حکمتون نه ضرور ډک دی، خو په خپل ځای کې اسلام د حکمت عملی والا دین دی، په خپل ځای کې اسلام د نرمۍ دین دی، په خپل ځای کې اسلام د امن درس ورکوي، هر کله درس ورکړی دی، خو لیکن هغې دپاره خپل ځای نه وي. خو چې کله داسې مسلمانانو باندې حملې کېږي او مسلمانانو ماشومانان یتیمان کېږي، په هغې وخت کې اسلام موږ ته د جهاد حکم فرمایلی دی. په هغې وخت کې بیا اسلام موږ ته امن هم په خپل ځای باندې د اسلام حسن او ښکلا هر یو څیز په خپل ځای باندې. خو چې کله بیا د میدان بدر راغلی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم بیا موږ له د تورې اوچتولو حکم را کړی دی. کله د جنگ احد وخت راغلی، مسلمانانو ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم د جهاد ته د تیارېدو حکم فرمایلی دی. غرض مده حاضرینو چې فلسطین کې څومره ظلم وشو او لګیا دی ظلم کېږي، بېګا شپې ډزبندي وشوه، حملې بندې شوې. د دې بندېدو کلم دا مقصد نه دی چې دا فلسطین د دې نه آزاد شو، بیت المقدس شریف د یهودیانو پرېښودو آزاد شو، له آزاد نه دی. او دا به هله آزادیږي چې کله زمونږ ذهنونه د یهودیانو د غلامۍ نه پاک شي، او غلامۍ نه به هله پاکیږي چې کله مونږ ژوند د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په طریقو باندې راغی. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی مسلمانانو خپل زندگی جوړه کا. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په زندگی باندې د مسلمانانو زندگی خیسته شوه، هله به مسلمان ذهنی غلامۍ نه ازادیږي. او څو پورې چې مسلمان ذهنی غلامۍ کې گرفتار وي، هغه وخته پورې مسلمانان کلم د کافرانو مقابله نشي کولی. او کله چې مسلمان د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې روان شي، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په زندگی باندې خپل زندگی خیسته کړه، دا انسان چې دا بیا د مرګ نه یریږي. جهاد هله نه کېږي چې انسان کله مرګ نه یریږي، کله آخرت نه یریږي، کله د الله پاک سره ملاقات نه یریږي. زه به څه کومه؟ هغه وخت کې انسان بیا جهاد میدان ته نشي ورتلی. هله ورځي چې کله وایي چې زه کله میدان ته ورځم، زه د الله پاک په جناب کې به سرخرو وم، ځکه چې ما ژوند زما طریقې دا د آقا مولا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په طریقو مطابق دی. غرض مده حاضرینو چې څومره انسان د دغه ظلم مذمت بیان کی کم دی، څومره په شد امت سره د اسرائیلو دهشتګردي ثابته شي دا کمه ده. خدا به ضرور زه وایم چې مسلمانان چې دا د غفلت په خوب باندې اوده دي، او دومره غټ غفلت په خوب باندې اوده دي چې د هغې راویښېدو دپاره د یو عظیم قیادت ضرورت دی. څو پورې قیادت لوی نه وي، څو پورې قیادت عظیم نه وي، څو پورې قیادت د الله او د الله د رسول نیکانو بندگانو په لاس کې نه حواله شوی، هغې وخته پورې زمونږ مسلمانان به د غفلت په خوب باندې اوده وي. حاضرینو هغه مبارکه ځمکه
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی ما عرضو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ټولنا اولنی جماعت کم یو جوړ شوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته ارشاد فرمایل ټولنا اولنی مسجد دا بیت اللہ شریف جوړ شوی بیا عرض کیږي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم نمبر جماعت کم جوړ شوی نبی پاک ارشاد فرمائی دویم نمبر جماعت بیت المقدس شریف جوړ شوی بیا عرض کیږي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس او د بیت الله شریف په منځ کې څومره فاصله وه نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي 40 کاله فاصله وه په منځ کې چې کله بیت الله شریف په ځمکه باندې جوړ شو هغې نه 40 کاله بعد رب ذوالجلال بیت المقدس شریف جوړ کړی روی زمین باندې دویم نمبر جماعت بیت المقدس شریف دی او دا تاریخ یو ځان نه پروت دی چې اول ځل چا جوړ کړی خو تاریخ د اقوال مطابق اولنې ځمکه باندې بیت الله شریف دا فرشتو جوړ کړی دی او هغې نه بعد 40 کاله بعد فرشتو بیت المقدس شریف جوړ کو او بیا وروستو چې کله بارانونه وشول او څه په ځمکه باندې تیر شول هغې نه بعد بیت المقدس شریف چې دا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مبارک جوړ کړی دی او بیت الله شریف چې دا حضرت سیدنا څلورم نمبر دور کې ابراہیم علیہ السلام مبارک جوړ کړی دی د دوی دواړو په منځ کې زرګونه سوونه کاله فاصله ده خو چې فرشتو کله کور په ځمکه باندې د الله پاک کور جوړولو الله پاک کور ټول نه اول بیت الله شریف جوړ دی دویم نمبر کور د الله پاک بیت المقدس شریف جوړ دی او تاسو نه پوښتنه کومه چې کچرې ستاسو په کور باندې څوک اراده لري خدا نه خواسته چې زه په حمله کوم غلا ته کوم ډاکه ته کوم نیسمه نو ستا او د ستا بچي به د خپل کور حفاظت دپاره څومره نیغ ولاړ وي څومره چابک به ولاړ وي هر قسمه اسلحې دپاره به د ځان جوړول غواړي ځکه چې د ستا کور دی د ستا د کور حفاظت دپاره ته څومره پیرهداري ورکولی شي بیا هغه د الله کورونه چې کم الله پاک په فرشتو باندې جوړ کړي دي د هغې کورونو دپاره پیرهدارۍ دپاره د ستا په زړه کې کم احساسات دي پیرهداري به وروستو کوو پیرهدارۍ سره به وروستو ګورو خو احساسات د پیرهدارۍ د ستا څومره دي ته څومره جذبات لرې د الله د کور دپاره ته څومره جذبات لرې که چېرې موقع درته میلاو شي چې زه به د الله د کور زه حفاظت کوم د ستا په زړه کې کم جذبات موجود دي کم احساسات موجود وي بچې څومره احساس د ستا د الله تبارک وتعالی د کور د حفاظت دپاره پروت دی د دومره حیثیت مطابق د ستا په زړه کې ایمان هم پروت دی که احساس د بلندو ایمان د بلند دی که احساس د کمزوری دی چې زه کېږي ومړه دنیا د روانه ده مرګ دی بس الله له به ورځو خبره په دې باندې خلاصه کې د خپل ایمان باندې ویریږه احساسات جذبات به همیشه دپاره بلند ساتي او الله پاک د انسانانو د جذباتو د احساساتو بنیاد باندې فیصلې کوي خدای پاک یو فرشته راولېږي ټول فلسطین به محفوظ کی بله فرشته به الله پاک راولږي ټول اسرائیل به تباہ و برباد کی الله پاک ته آسانه ده جنگ بدر کې خدای پاک 3,000 او 3,000 فرشتې رالیږلې وې الله پاک ته ډېره آسانه ده خو لیکن دا موږ او ستاسو ازمایل کېدو دپاره د موږ او ستاسو د امتحان دپاره دا حالات راغلي دي نو دې د وجې نه حاضرینو چې کله زموږ او ستاسو د الله د دین دپاره د الله د کور د حفاظت دپاره کله هم داسې مرحله راشي زړه کې اول نه جذبات ضرور ساتل پکار دي احساسات ضرور ساتل پکار دي چې رب کریمه مړ کېږم خو به یو ځل ضرور هم مړ کېږم خو رب کریمه څومره مزه به وي چې زه د ستا په دربار کې ودرېږم او زه په داسې حال کې ودرېږم چې ما په زړه کې دا موجود وي چې زه د فلسطین په سیمه باندې قربان شوی یم زه د بیت المقدس شریف د حفاظت دپاره شهیدان شوی یم سلام دی هغې شهداو ته چې کوم د فلسطین په سیمه باندې شهیدان شول هغه ماشومانان هغه یو وړه ماشومه ده تاسو ګورئ سوشل میډیا باندې چې کله دغې پلید قوم هغه شا مخه وتړله او گرفتاره یې که هغې په مخ باندې خندا موجوده ده پته لګي چې دا بچي
دا فیضان د پیغمبرانو پروت دی په دوی باندې، په دوی کې چې کم شجاعت پروت دی، کمه دلیري پکې پرته ده. نن شپې هغوی ټوکړې ټوکړې کړل چې سبا له اختر مانځه له لاړ نه شي. چې کله سبا د اختر د مانځه وخت شو، د نور پرون ورځې په نسبت باندې د ټول نه زیات تعداد د اختر په ورځ باندې موجود و. سلام دی هغوی بهادرۍ ته، سلام دی د هغوی جرأت ته، د هغوی د پیغمبرانو برکات په هغوی باندې پراته دي. یو طرف ته قتل کیږي، بل طرف ته گرفتار کیږي، په مخ باندې خندا موجوده ده. دا پیغام ورکوي چې دا د پیغمبرانو نسل دی، دا د پاکانو نسل دی، دا د پاکانو په ځمکه باندې دغې ماشومانو خړپوسې وهلي دي. په دغې مبارکه ځمکې د خاورې باندې ماشومانانو په خړپوسو وخت کې په خپلو خوله کې چې کومه خټه او کومه خاوره تېره کړې ده، د هغه پاکه ځمکه ده چې په دې باندې موسی علیه السلام قدمونه ایښودي، په دې باندې عیسی علیه السلام قدمونه ایښودي، په دې باندې مریم بیبي قدمونه ایښودي، په دې باندې د کل عالم پیغمبرانو په دې باندې قدمونه ایښودي دي. ځکه د بني اسرائیلو ته همدغه تشویش دی چې مونږ ګرفتار کوو، مونږ یې رانیسو، مونږ یې ټکوو، مونږ یې زخمی کوو، مونږ یې شهیدان کوو. هغې نه بعد هم د هغوی په مخ باندې خندا موجوده ده. دوی دغې خبرې تشویش وړي دي چې په دوی کې دننه څه شی موجود دی. دوی ته پته نشته چې کم پیغمبرانو باندې تاسو ایمان د ساتلو دعویدار یې، د دغې قدمونو خاورې دغې ماشومانو څکلي دي. دغه خاورې مبارکې په برکت باندې دغه پیغمبرانو په اولاد کې چې کوم خیر او برکت پروت دی، هغه څوک هم نشي مټاولی. غرض مه د احساس کولو، غرض مه دا و چې همیشه دپاره د مسلمانانو چې چرته هم دردیږي، مسلمانان چې چرته هم خوږیږي، مسلمانان چې چرته هم په تکلیف کې وي، کم از کم به حیثیت د ایماندارو خلکو هغوی دپاره احساسات ضرور لرئ. هغوی دپاره که چېرې موقع راشي د ځان نه به هم تېرېږي. د نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د ناموس دپاره، د نبي پاک مبارک د دین اسلام دپاره، د الله د کورونو دپاره به د جان او د مال د قربانۍ تصور په ذهن کې ساتي. که چېرې موقع راشي زه به داسې کومه. خبرې ما بل طرف ته لاړې، خو غرض مه دا روایت په منځ کې څه ډېر ګڼ شمېر روایت ما عرض کول غوښتل، خو غرض مه دا حاضرینو د دغې ټولو روایاتو نچوړ او غرض دا دی چې کله هم د دین اسلام دپاره د قربانۍ وخت راشي، اوس نه ذهن کې دا کینول پکار دي چې رب کریمه ما نه د خپل دین حفاظت واخلې.